بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین، زه رضیه مسعود. یقینا چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وئ. د نن چې کوم پیغام دی دا د واسه د واره په حواله سره دی، ځکه کمیژه وکسي دغه واره دغه سیلابې او دغه موسم په وجه باندې ډېر زیات نقصان ورسېدلی خلک ته. پیرا فیملی په دغه سیلابې نظر شوې سیلابې یوړلې چې په دغه شی جنا هوي، په دغه شی وړو وړکی هوي، په دغه شی بوډاګون هوي. دغه نقصان غټه خبره کمیژه وکړو. مین وجه خلک ناپوهه وه چې اکثر دغه حواله سره سره معلومات نه وي، پوهه نه وي. د مختلفې علاقې ته دریمې چاکرې لګوي، بیا داسې بې علاقې ته چې چیرې ګاډي نه وي، چیرې وورې وي، په هغې ته ډېر زیاتی زور کو کوشش کو. ویسه دا چې کومه د واسې وارینه دي چې مونسون ورته وایي، په دغه موسم شي خو ډېر زیاتی احتیاط کول پکار دي. په دغه پکار دي چې په دغه موسم شي د سیلابې د مختلفو ځای شي خلک ته د بجلی کرنټ ولګي او دغسې چې کومه د بنا کوم مرضونه کیږي دغه خطره چې کومه دو یو په چالورګینا شي دومره زیاته شي. په داسې واسې په موسم شي یو خو هر سړی ته پکار دو چې هغه معلومات لري د موسم او ورسره په داسې موسم شي د احتیاطي تدابیر کوي. که چیرې چاکرې ته دریمئ، چاکرې وایي، ځکه چې په دغه ټایم شي د سکولې د کالجې د یونیورسټۍ چوټۍ وي او هر سړی کوشش کوي چې چیرې لوړ شي د خپلې فیملي سره د بچیانو سره وشوري وګرځي. خو په دغه شي هغه ګرځول اشورول نه زیاتی چې کله داسې متاثر شي یا داسې چې حادثه ورپېښه شي هغه بیا ټول عمر د پوره یوه دردناک چې کوم ورته یایي د تکلیف نه ډک هغه یو دینه پوتې شي. په دغه شی ضروري دو د عوام د پوره چې دغه نه آګاه شي او د انتظامیې د پوره چې داسې حالات شي د پوره اقدامات اول نه وکړي. دا نه چې کله داسې چې حادثه کیږي یا داسې چې واقعه کیږي هغه دوران بیا د تیزی اختیار کو چې کله خلک ته نقصان رسیدلی وي. ویس کمیژه وکسي ریسنټلی د سواتولا واقعه د میژ مخته دو دغسې په ژوب شه فیملی یې به یوړله چې هغه د ملتان ولوي چاکر ته تللی وي. داسې ډېر زیاتی خلک چې کوم دی هغې ته نقصان ورسېدلی. خو په دغه شی چې کمیژه وکسي چې کله هم میژه د موسم په حواله سره ځانونه نه پوهوي، اپډیټس نه وخلي چې محکمه موسمیات چې کوم دي هغې کومې خبرې کړې دي او خبرې میژه سیریس نه وخلي. بیا اکثر دغه وي چې میژ دوسې په علاقې شي قبایلي علاقې کمیژ خبره وکړي چې په دغه شیل ګاډي نه قدرتي چې کومې چشمې دي دغه ډېر زیاتی دي او دغه دوران اکثر بچیون چې کوم دي هغه په داسې ګاډي نه شي د لامبیږي او ډېر داسې حادثې وشي چې د واسې چې کوم نیازونه دي هغه پیروشي او د یوسي دغسې د میژ چې کومې شجینه دي چې هغه په دغه ګاډي نه شي کپړې وینځي یا د لرګي ته دریمي او په دغه ګاډۍ په دغه ایریا باندې تیریږي. هغه د پوره د احتیاطي تدابیر چې کوم دي د انتهایی ضروري دي چې کمیژه وکسي په یوه علاقه شي ور شوی وي او په یوه علاقه شي ور نه وي شوی، خو هغه د واسې چې کوم نیازونه دي دومره اچانک او دومره په تیزي سره روشي چې انسان ور خبر هم نشي او هغه د نیازونه یوسي. په دغه شی په چار دو چې میژ دوسې داسې علاقې نه یا داسې ځایونې نه سفر کړل یا په داسې ځایونو شي نوستی کړل یا په داسې هوټل ریسټورنټ شي خواروق کړل یا اکثر داسې آبشار هوټلونه جوړ دي چې چیرته داسې یې به باییږي په هغې شی د کاټینه یشتي میزینه کرسۍ یشتي خلک هغې ته د انجایمنټ د پوره وردرېمي ورته د خواروق او اکثر داسې واقعیات په دغه خاص کر دا چې کوم د واسې وارینه دي په دغه شی وشي. دغه دوران
همیشه یو خو داسې ځای ته سفر مه کوئ، داسې ځایونه باندې ما خپلې ښځینه، خپل فیملي، خپل بچیون یا بوډاګون داسې ځایونو ته مه پرېږدئ. ویډیو په چکر شي، د سیلفي په چکر شي اکثر میش ډېر غټه نقصان سره مخامخ شي. او بل ورسره ایمرجنسي یو کیټ تیار کړئ چې په هغې شی د توسې سره مختلفې دوایۍ هوي، په هغې شی توسې سره د څه خپل آی ډي کارت یا توسې کیم دستاویزات دي د ټارچ مختلف داسې شیون دغه یو کیټ تیار کړئ، همیشه در سره ږدئ چې کله هم داسې ایمرجنسي صورتحال وي توسې سره کیټ موجود وي. او بل ورسره په دغې شی یوه اهم خبره دغه هم ده چې خپلې بچیونو ته سیلف ډیفینس چې کوم دی دا کورسونه ور زده کړئ، سویمینګ ور زده کړئ چې داسې صورتحال شي په ایبه شي او دی د خپل ځانونه څرنګه بچ ساتي. او ورسره داسې حالات ته پوره په داسې حالات پورا د ذهني تیار کوي چې کله هم داسې هنګامي صورتحال رودرېمي په هغې شی توسې خپل ځانونه ذهني جسماني څرنګه بدور ساتئ. او ورسره په دغې شی چې کومه مین خبره ده دغه ده چې توسې خپل بچیونو ته خپلې زنانه ته فرست ایډ چې کومه ټریننګ دی ضرور ورکوئ، ځکه چې داسې حادثات وشي، داسې واقعیات وشي چې اکثر چې کله زخمي شي هغه نه ډېر زیاتی بلیډینګ وي یا اډیکې موت شي یا نور څه شی وشي، هغې دوران که تو سره فرست ایډ ټریننګ تو کړی وي بیا ته متبادل هغې فرست ایډ چې کوم دی ورکولی شي. بلیډینګ په وجه باندې چې کوم چاته نقصان راسي یا مرګ سره مخامخ کېږي هغه نه انسان بچ شي. ویسه که میشه وکړسي دا د واسې موسم شي، د واسې په نیازي نه شي، د واسې په واري نه شي، په دا خطرات شي چې په دغې شي د لینډ سلایډینګ هم خطرې ډېرې زیاتې وي، په دغې شي د سیلابي خطرې هم زیاتې وي، په دغې شی د وبایي امراض خطرې هم زیاتې وي، په دغې شی د کرنټ مختلف شی د بجلۍ کومې ټرانسفارمر یې دی یا کومې کمبې لګېدلي یا چېرته هم داسې توري نجوات وي هغې ځای نه لرې ګرځئ، دا کله هم په توسه باندې راچېدلی شي. ورسره چې کومه د توسې د کورې چتونه دي دا هم صفا ساتئ، دا چې کومې د یبې نالۍ دي دغه هم صفا سوتره ساتئ چې یبه پکې جام کېږي نه، ځکه چې دغې سره وړې وړې خبرې دي چې دا ډېر غټه نقصان سبب ګرځي. ویسه که موږ توسې وکړسي انتظامیه په لیول باندې هم دی د مختلفه سوشل میډیا میسیجز چې کوم دي اچلوي خلک د پوره، خو اکثر د میږ قبایلي علاقې چې کوم خلک دی په هغې شی د میږ بچیون او د میږ زنانه چې دغه اکثر داسې حادثات شکار شي، ځکه چې بچیون او زنانه دا داسې ایبې طرف ته الګاډې طرف ته د دې چارې هم زیاتې وي او د ډېر زیاتی درېمي او هغه اکثریت چې کوم دی د میږ انپړه دی یا داسې په لیکلي میسیج باندې د نه پوهېږي هغه د پوره موده ضروري وګڼله چې زه دغه میسیج چې کوم دی د په خپله ژبه شی توسې د پوره ریکارډ کړه چې توسې ته دا در ورسي او انتهایی احتیاط کوئ څومره چې د واسې موسم چلیږي، واسه چلیږي دغې واري نه نیازي نه دا چې کومه سیسټم چلیږي دغې نه اول چې کومه احتیاطي تدابیر دي دغه اختیار کوئ، داسې ځای نه لرې ګرځئ، خپل بچونه داسې ځایونو نه لرې ګرځوئ، دا انتهایی ضروري دي. ورستې چې پیژوړې ورستې چې افسوس پکې هغې نه شادو چې انسان اول احتیاطي تدابیر وکړو. ورسره حکومت ته هم پکار ده چې دی د داسې هنګامي صورتحال د پوره اول نه بندوبست وکړي، اول نه دی د سره کښتۍ هوي، اول نه دی د سره ریسکیو 112 چې کوم ټیمونه دي هغه هم تیار الرټ وي او ورسره دی د هنګامي داسې کیمپونه هم جوړ کړي وي چې په هغې شي که داسې څه صورتحال کېږي هغه دوران بر وخت هغه کسون چې کوم وي ریسکیو کوي. لکه ډېر زیاتی احتیاط پکار دی. بیا ریسنټلی چې کومه واقعه وشوله په دغې صورتحال په مد نظر شي موږ ته دا ضرور پکار ده چې موږ د حکومت نه زیاتی ایله تمه نه لري، خپل احتیاطي تدابیر چې کوم دي دا اختیار کو دا انتهایی ضروري دي. توسه هم بچ وي، د توسه فیملی هم بچ وي او توسه دغې وړې احتیاط په وجه باندې ډېر غټ نقصان نه بچ وي. دغې سره مو ته روکه اجازه دی الله په امان.